په پیره د صحابه کرامو په منځ کې په دې موضوع باندې خبره کېدل چې د الله په نسبت باندې د ټولو نه بهترین زنانه هغه څوک ده. چونکې په دې مجلس کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم تشریف فرماو. هغه پاسېدو او خپل کور ته تشریف یوړو او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وایي چې نن په دې موضوع باندې د صحابه کرامو په منځ کې خبره روانه ده چې د الله په نسبت باندې کومه زنانه چې دی نو هغه بهتره ده. نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ارشاد فرمایلو چې په کومې زنانه کې دا دو صفات موجود وي. په هغې کې اولنی صفت دا دی چې دغه زنانه د دې نظر به په غیر محرم باندې چې دی هغه نه لګي، یعنی دا زنانه به پردو سړو ته چې دی هغه نه ګوري، د خپل نظر به چې دی حفاظت کوي. او دویم صفت دا چې هغه به دومره په پرده کې اوسیږي چې د غیر محرم نظر د دې په دې باندې نه لګي. نو چې دا دو صفات په چا کې موجود دي چې خپل نظر هم د غیر محرمونه ساتي او د غیر محرم نظر هم په دې باندې نه لګي، یعنی دې دومره پرده کړې وي چې د غیر محرم نظر د دې په جسم باندې یا د دې په وجود باندې چې دی نو هغه نه لګي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه را پاسېدو او بهري تشریف راوړلو او پیغمبر علیه السلام ته ارشاد فرمایي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د ټولو نه بهترین زنانه هغه ده چې په چا کې دا دو صفات موجود وي چې یو خو د دغې زنانه نظر په غیر محرم باندې نه لګي او دویم صفت داری چې د غیر محرم نظر هغه هم په دغې زنانه باندې نه لګي، یعنی دومره حیاداره او دومره پردهداره چې د غیر محرم نظر په دغې زنانه باندې نه لګي. نو حضرت پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایلو چې فاطمه دا خو زما د زړه ټوکړه ده. نو د دې نه معلومه شوله چې بهترینه زنانه بهترینه ښځه هغه ده چې په هغې کې دا دو صفات موجود وي چې خپل نظر هم په غیر محرم باندې نه اچوي او د غیر محرم نظر هم د دې د پردې د وجې نه په دې باندې نه لګي.